الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، دا د سورۃ التوبہ 17 آیات ته. په دې آیات کې الله رب العزت د مشرکینو تذکرہ کړی دا او د جماعتونو د آبادولو کم مستحقین دي د هغوی تذکرہ هم کړی دا. هغه خلق چې شرک هم کوي او دا خبره کوي چې منګه د الله رب العزت جماعتونه آبادو، دغه شان د خلق خپل اعمال ضایع کړل. الله رب العزت فرمای ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین، چې حق نه دی د مشرکین د پاره چې آباد کړي جماعتونه د الله او شاهدین علی انفسهم بالکفر، خپل په کفر باندې گواہی هم ورکړي. نو محترم په دې آیاتونو کې او د دې آیات شان نزول هغه دا ذکر شوی دی چې کله په جنگ بدر کې عباس قید کړل شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم وخت کې په هجرت باندې مشرکین مجبور کړل، په هغه ټیم کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سخت خبرې کړې وي او په دې ټیم کې د جنگ بدر په مقام باندې په ځای باندې په وخت باندې کله چې عباس هغه قید کړل شو، مسلمانانو ورته ډیر تعان ورکولو، ډیر خبرې ورته کولې. نو عباس وویل دی مسلمانانو ته چې تاسو ته زما صرف هغه وران کارونه ښکاري، سم کارونه تاسو ته زموږ نه ښکاري. مسلمانانو ورته وویل تاسو کم ښه کارونه کړي دي؟ وایي ښه. نو عباس وویل چې منګه حاجیانو ته اوبه ورکړي دي، موږ په جومات خیال ساتلی، مسجد حرام موږ خیال ساتلی دی، د هغې درباني موږ کړې ده، حاجیانو ته اوبه ورکړي دي. په دغه ټایم کې دا آیات نازل شوی. الله رب العزت فرمای چې یو سړی شرک هم کوي او دعوت دې خبره کوي چې زه د الله جماعتونه آبادوم، دا بیکاره دي. په یو پلیټ کې اوبه، په یو پلیټ کې پی او اوبه یا پاک شي، هر یو څیز چې کې مچازې کې مطلب پلیتې کې دا دواړه نشي یو ځای کېدی. ولې دا د الله رب العزت قانون دی. کم خلق الله وحده لا شریک ګڼي، هغه خلق به څه کوي؟ هغه خلق به جماعتونه د الله آبادوي. په دې بل آیات کې ترجمه را روانه ده. ما کان للمشرکین، نه دی حق د مشرکانو، ان یعمروا مساجد الله، چې آباد کړي جماعتونه د الله، شاهدین علی انفسهم بالکفر، چې گواهی ورکوونکي دي په خپلو ځانونو باندې د کفر. اولئک حبطت اعمالهم، هم دا خلق دي چې ضایع شول د دوی عملونه، وفي النار هم خالدون، او په دوزخ کې به وي همیشه اوسیدونکي. دا خلق په همیشه دپاره په دوزخ کې اوسیږي. انما یعمر مساجد الله، وی بېشکه چې آبادوي د جماعتونه د الله من آمن، هغه څوک دی آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الآخر، پر ورځ د آخرت باندې، واقام الصلاة وآت الزکاة، او قائم کړو مونځ، وآت الزکاة، او زکات ورکړو، ولم یخش الا الله، او ونه یریدو مگر صرف د الله نه، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، پس امید دی چې هغه خلق به وي سمه لاره موندونکي. نو محترمو په دې آیات کې د جماعتونو د آبادولو حقدارانو ذکر شوی دی او جماعتونه به کم سیزونو باندې آبادیږي، هغه تلاوت کولی، موس کولی، عبادات کولی، ذکر اذکار کولی، دغه شان تعلیمي مجلسونه لګولی، د ټولو سره جماعت آبادیږي. زما عزتمندو، الله رب العزت به دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.